حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سر کرت الله په خوب کې لیدل سل کرت یو کم سلم کرت چولید وی که په سلم کرت مولید یو تپوس پته کو فسلم کرت چې ملاقات شو وی الله غشیر اتاو خاجتا ته بنده ډیر در نزدیک کیږي وی زما په کلام د قران شریف بفهم او بغیر فهم که سو کې وی په پویږي کنه پویږي وی بالکل په سو پویږي کنه پویږي تلاوت کوي ماته او پر نزدیک کیږي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمه بل روایت کې راځي څوک چاته قرآن خیس د کیدا بهترین انسان اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل د چا سینو کې د قرآن الفاظ معنا پرتی او یا هغه خلک چې د شپې پاسې الله ته په سلګو سلګو جاړي تهجد کوي وی دا زما امت کې بهترین مخلوق تلاوت کمال دی د قرآن شریف ډېر لوی اجر لري او ډېره لویه فایده لري او خدای زموږ امت کې داسې شخصیات پیدا کړي دي حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بشپک گھنٹے کے قرآن شریف ختم قرآن شریف ورطا اللہ آسان کرو علماء پہ فتوہ اکڑا داغا خلاف وی تشپک گھنٹے کے سی ختم ہے حضور پاک دا دریو رزونا کم ختم منع کرے دا حدیث ټوله ذخیره چې ولټوي صرف یو صحابي ته دریو رزو د ختم اجازت کړي بل چاته نه اما غډیر بار بار وی حضرت لستیشم تیز لستیشم وی دریو رزو نظر بنه کې نو خلق حضور پاک د دریو ورځو نه کم صحابي منع کړی دی او ته شپږ غنټې کې ختمې هغه وی دا ګز او دا مې ده راشه تاسو قرآن شریفونه راواله غوږ کې دی زه تلاوت کوم که مې ته ختم که ټیک که نه نو استادو خبره ټیک علما ورته قرآن شریفونه چاته یاد نو راواغېشته او حافظان ورته غوږ کېښود او د مازدیګر د مانځنه شروع کړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نو ویلې چې قرآن شریف یې ورناسته ورځو هلکه دا څنګه دا بعضې نیکانو خلکو له خدای پاک یو عزت ورکړي کرامت طوی الزمان و طوی المکان ځان له باب دی خدای پاک بعض انسان ته زمانه را نږدې کړي په لږ وخت کې ډېر کار والی لکه حضور پاک مبارک چې معراج تله څونه سیل یې وکړه دا الله ملاقات جنتونه دوزخونه بیت المقدس کې په لارې منځونه کړي ځای په ځای او چې واپس راغی دا څونه ټیمو دا د کلونو مزلو چې واپس راغی څونه ټیمو چې کله وته نو هغه دروازه چې سړی کلو کې پخوا به کړو والا زنځیر والا قیده به چې به دې راوغورځاو نو دروازه یې کولاو کړه نو هغه زنځیر والا قیده چې واپس راغی زنځیر هغسې لقیدلی او درېدلی نو او بستره هغسې ګرمه وه چې سینګ ته پاسېده ښه جناب نو شپږ غنټې کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو خو به په تراوو کې ختم کو 10 شپو کې او یو به بیا د تراوو نه پس 2 رکعاته نفل کول په 2 رکعاتو نفلو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو یو ځل په یو رکعت کې بل نو خلک په دې سوال کوي دا ولې هلکه دا ولې بچیا ته د څه نه خبرې ستا دغه سترګې نشته دغه نظر او طاقت دې نشته نو ځکه تا ته پته نه لګي دا رونو د حضور پاک هغه صحابي منه که قاعده وه قانون دا دی چې داسې مه کوه که عام اجازت پې نو بیا به خلکو زر زر لوسته او حرفونه به یې خوړل نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی کړو هم دی د نور عبادت نه به هم پیوځې نورم عبادت پکار دی د ښځې حق دی د بچو حقونه دي هغه دې تلف کېږي د دنیا کار روزګار دی چې ته 3 ورځې کې نظر ختمې دا ټول هر څه دره پاتې کېږي داسې مه کوه لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه او بزرګي ورکړه او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستیم چې نو زه منه نه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مولانا عبدالحی صاحب لکلی دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے دن پا 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی نو تلاوت د قرآن شریف ځان لډیر لوی خدای پاکي چاته آسان کی داود علیہ السلام چې به کله اس تخته نو چې هغې به اس برابر او زین بیا پیچو بیا زبور ختم کړی تلاوت د قرآن شریف ډېرې فایدې لري نو او ډېر خوند او ډېر لذت دی پکې قرآن شریف څومره لذت او خوند دی پکې یو نعت خوان چې یو نعت ته 5 شپږ ځله ووایي
بیا چې هغه نعت وي په سړي نه لګي. هلکه مړه خدا یو نعت یاد کړی چې د بل نشته، لیکن قرآن شریف چې یو قاری صاحب وایي درته او یو سورت رحمان درته شل کرته وایي څوک پې تنګېږي؟ نه. خدای دې مونږ تاسو جنت ته بوتلی کړي. جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به هر قسمه نعمتونه ورکړي. کم از کم د یو جنتي به دوه یا ښځې، کم از کم طاقت به خدای د ډېرو ورکړي. او د دنیا دا ښځه به مې ما درس کې یو ځل ترجمه کې خبرو که یو مفتدی مې وی ښه د دنیا دا به مې مې ولې دا به نه وی دې بلاګانو نه بالته هم نه خلاصېږو. مې دا بالته بلاګانې نه دلته دې خدمت کوي که نه بلاګانې نه دا بالته د جنتیانو د ښځو سردار دی. د هر جنتی په کور کې څلور ولې به بیږي، یو د خشته او اعلی شاتو سوچه او یو د اعلی سوچه پیو، یو د خشته اوبو او یو د شرابو. خو د جنت شرابو کې نشه بني او سرخوږي بني، د خوند دپاره به خلک استعمالی. یو صحابي تپوس وکړه حضرت دنیا کې خو په وله کې خټه وي او په وله کې کاڼي وي، د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته او د جنت د ولو کاڼي به یاقوت زمرد هیرې لال مرجان وي، او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکي وی. جنت کې دوړه شته وی او دوړه شته خوا به زعفراني. یو بل صحابي تپوس کوي وی جنت کې کرونده شته وی او ضرورت نشته خو یو سړی به وغواړي چې الله غنمو کرلو ته میړه شوی دی، الله به تخم ورکي حواله بني آدم چې تخم ورکي پټي کې به وکري. وی د سترګې د رپ نظر به هغه زرغونم شي، هغه غټم شي، هغه به دانیم شي او لکه د غرونو غوندې دانې به ترې جوړې شي. الله به ورته بني آدم واله پیسه موړ نه شوي. واخو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه دې زر غواړي هغه درته پکې میلاویږي، او چې څه غواړي هغه درته الله درکوي. نو طالبان موږ نه تپوس کړي د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي. هلکه په جنت کې به وي نسواري که به نه، ځکه ما تشتهی الارض چې څه غواړي هغه میلاویږي. نسواري وي ماله خو د نسوارو برغې پکار او هغه مشید پکار دی، هغه ډبډبونی چې نسوار پې جوړېږي دا به یې که به نه. اوس به څه کې جناب دا به نه. ته چې وایې څه دې زړه غواړي نو بعضې څیزونو ته د انسان خواهش به نه راځي. نسوار د چا شوق به دې پلیتو څیزونو ته نه راځي. زما ډېر بدي شي نسوار. که تاسو څوک نسوار کوئ مه کوئ ښه، په دې خوله ذکر کوئ درود وایئ نو نسوار پکې ولی اچوئ او که وایئ چې دم راته وښایه دم به درته وښیم چې خدای هم ترې زر واړئ. که څوک وایي چې دم زه به یې ښیم درته. د نسوارو د پرېښودو دم دا دی چې د چرګې سوټې ته وګوره. نسوار چې د خولې نه وغورځي خو د چرګې سوټې وایي کې څه فرق. بس دغې ته وګوره چې او زما دې خوله کې دقه شی پروت دی چې خولې نه وباسم دا ترې جوړېږي نو خدای به درته زر واړی. زمونږ بعضې علما وایي دا مباحه دي. زه وایم حیران یم دې ته چې ولې ورته مباحه وایې. اسراف دی بلا پیسې پې لګي بې ضرورته. نمبر 1. نمبر 2 غاښونه د خرابۍ څخه کوي. حضور پاک وایي مسواک مګه. بار بار دومره نبی علیہ السلام د نسوارو تاکید کړی دی چې د حد نه وتی. د مسواک ډېر بې تاکید یې کړی دی چې مسواک مګې او ته د هغې ضد په خوله کې اچې. مسواک غاښونه صفا کوي او نسوار چې دی دا غاښونه ګنده کوي. بل نسوار تیریږي معدې لم تاوان ورکوي. بل پکې څه دي اجزا وګوره دا خو معجون مرکب دی. ته اجزا وګوره اجزا څه دي. اجزا تماکو دي ګوره د نشې والا چې اجزا بل څه شی دي ایره د خاوره هغه خوړل ګناه د حرام دی ورسره تیریږي. څوک پکې لا بادام او غذا نه چي. میدا خدا دې شو لکه چې خر د پاسه د سره زر کالي وربار کړل. خر د سرو زرو په کالو خشته کېږي څه چې ته په نسوارو کې بادام اچي او غذان پکې اچي.
غاښونه څښاکئ او نسواري نه ځان ساته. ګوره که ستا مخکې پرنجه وکړه جامې درته ټولې لړې، څه شی نه دی. سګرټ، نسوار، چیلم صحت دپاره مضر څیزونه دي، دین هم خدای ساته. په دغه جب هم خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا. نو شوق بن راځي جنت کې ردی څیزونه. جامې به څنګه خشته د ریخمو جامې. درزي ټیلر ماسټر شته که نشته؟ نشته. هلته د انارو د بوټو شان بوټي بی، انار به تیرو شو کوي په میان به مات کی، د ریخمو جامه به تیروزي. د ټولو خلکو یو کچ بی. میوه چې رو شو کې نه پې دوړه شته نه ګرد نه چړې چاکو ته حاجت شته، فوراً به بله زرغونه شي. لوږه تنده پکې نشته. نو بیا د ډوډۍ او د اوبو څه فایده؟ دا ډوډۍ اوبه به خلک د خوند دپاره استعمالوي. لکه بعضې وخت سړی موړی او د خوند دپاره میوه خوري، یا یو سړی تږي نه او د خوند دپاره مشروبات څکي. هلته به د لذت دپاره وي. او میلمه به د چې جنتیان به د چا میلمه وي؟ نزلا من غفور الرحیم. د الله میلمانه به وي. خدای دې زمونږ نصیب. نو خدای پاک به دا جنتیان یو میدان کې راغونډ کې بنئ. ورته به وایي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه؟ والله ډېر زیات خوشحاله یې. څه نعمت پاتې شته چې درته نه دی میلاو؟ نه، الله هر څه میلاو شو. وی نه یو نعمت پاتې الله هغه بسي. نو پروردګار به ورته خپل دیدار وکړي. الله یې زمونږ نصیب. او روایت کې 1000 کاله دی بلکې 1000 کاله. دا 1000 کالو خوشحالی به د الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېرې شي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. ها بیا به څه موده پس را یو ځای کې جنتیانو څه نعمت شته چې پاتې نه؟ الله استا دیدار و غم نصیب کیږي. معتزله ګورې دام نه مني. نو الله به ورته غوږ کېدی. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت به د شروع کړي. د دې نه مخکې چې جنتیانو څونه خوشحالۍ په جنت کې دي ټولې به تېرې شي. نو که د قرآن شریف په تلاوت کې خوند وي نه وي، نو الله به د یو نعمت په حیثیت په جنتیانو دا تلاوت نه کوي. او ورونو قرآن شریف خو زموږ د امت دپاره نازل دی. داسې ده که نه؟ او د حضرت آدم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام امت دپاره نه دی. او د آدم علیه السلام نه قیامته پورې چې څونه امت دی، څونه مخلوق جنتیان ټولو ته به الله وور. نو زه پکې یو ټکې د ځانه ویم. زه که الله بیا د سورت رحمان تلاوت کو چې څونه خوند به کوي. خدای پاک دې زموږ نصیب. نو تلاوت یو حق دی کوي، حفظ یې بل حق دی. یاد یې کړئ. عمل یې بل حق دی چې عمل پې وکړئ. الله دې په زموږ عمل نصیب کړي. او علم یې بل حق دی چې علم یې وکړئ. دې ټولو باندې یو 2 غنټې بیان کېږي، خو وخت نشته. او یو بل حق، دا ټول شکر دی شته. ایمان هم زموږ شته، عمل هم د ډېرو خلکو شکر دی شته، د چا لږ د چا ډېر. تلاوت هم ډېر کېږي الحمدلله. په مخ د ځمکه دونه تلاوت د یو کتاب نه کېږي څومره چې د قرآن شریف کېږي. او علم هم شته، مدرسې شته. یو حق پاتې هسه دی، دا قرآن شریف نظام نشته زمونږ په وطن که نشته. قرآن کې الله وایي الزانیة والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلده. چې زناکار سړی او ښځه سنګسار کې دورې باندې ووهئ، په دې عمل نشته. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. غل سړی او غلې ښځې له لاس پرې کې، په دې عمل شته؟ نشته. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. قصاص باندې عمل شته؟ نشته. نظام د قرآن شریف دا یو حق دی. خدای زمونږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راول. درونو مجلس د قرآن شریف ته ډېر د برکت مجلس. قرآن شریف کې الله هذا کتاب، دا کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی دی، مبارک د ډېر لوی برکت کتاب. برکتونه درته مو فتبعوه. د قرآن شریف اتباع وکړئ. اتباع راځي چې عمل وکړئ، عمل اتباع شو. او عمل راځي چې علم مې وکړئ. او الله به عمل راځي چې تلاوت یې وکړئ. تلاوت تی نہیں کړي عمل نشي کوله، علم دی پینې عمل نشي کوله. واتقوا د الله نه ویریږئ. دا دمکی ده. ګور زمارونو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن ستاسو په دې جومات کې د قرآن شریف مجلس دی، او تاسو هم په شوق سره دا د قرآن شریف متعلق خبرې واورېدې. الله دې په مو تاسو له عمل نصیب کړي، او خدای پاک دا مدرسه کامیابه کړي. رب العالمین دې د پاکستان په لویو مدرسو کې شمیر کړي. الله یې زموږ د مدرسو
او زمونږ د طلبا او زمونږ د علما او زمونږ د پټکو زمونږ د حیا او د عزت حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مشران وفاتی مغفرت نصیب کړي. الله که څوک مریضان ته ولا شفا ورکړي. چا پرې دوی سره تعاون کړی دی مخکې وروسته د جومات کې مدرسه کې، الله تعالی په دنیا او آخرت د هغې جزا او برکتونه او ثوابونه نصیب وګرځولی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.